السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا خو موجود یم پناکوټ هاوس کې. ایم پی ایس صاحب زمونږ حلقه پی کې 13 زمونږ سره را سره دی. نن د اختر درېیمه ورځ ده. د دې سره به خبرې اترې کوو. څه خبرې میټه کټې چې ورته په اردو کې وایي، خوږې ترخې، او تاسو به هم ترې مزه اخلئ. نو ایم پی ایس صاحب اول خو د اختر مبارک شه، او اختر څنګه تیر شو، څنګه تیریږي؟ زاهد جان صاحب ډیره ډیره مهرباني او اختر ستاسو مبارک شه، او ستاسو د دې چینل په وساطت باندې زما ټول پاکستانیانو ته، ورسیز پاکستانیانو ته، زمونږ د دیر چې څومره وروڼه دي بار ورسیز، هغوی ته او زما د دیر خلکو ته په جمع سره اختر مبارک شه. السلام علیکم ورحمت الله. د کم تاریخ نه به د بجټ سیشن هم شروع کیږي، نو آیا داسې څه دغه نظر مونږ ته خو ښکاري، خو بهر که تاسو په خپله خوله باندې مونږ ته ووایئ چې را روان 2026-2027 بجټ کې اسپیشلی د حلقه پی کې دیر دپاره کم داسې خوشخبریانې دي، او بیا بالعموم ضلع پر دیر دپاره، نو که هغه زمونږ د ناظرینو سره تاسو جان صاحب ډیره مننه. بجټ 2026-27 را روان دی. د ټول ناول خو زمونږ فیډرل ګورنمنټ ته دا درخواست دی چې دا صوبې خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان، سیند، دا پاکستان دی، کشمیر، ګلګت، دا مونږ ټول دا غونډ کوو، مونږ پاکستان یو او دا صوبه د پاکستان ده، او د پاکستان دپاره دې صوبې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. لہذا زموږ چې کوم حق کیږي هغه د NFC واټ کې دی، که هغه ټوبیکوسس دی، که هغه په ګیس مد کې دی، که د بجلۍ په مد کې دی، که زموږ څومره حق کیږي هغه موږ ته پوره میلاوېدل پکار. دا خو صوبایي او مرکزي خبرې دا شو. د دې نه علاوه الحمدلله ډېرې پیره بجټ به زمونږ د ډېر اپر دپاره ډېر ښایسته بجټي، او خاص کره د پی کې 13 خبره تاسو وکړه چې د پی کې 13 دپاره به تاسو ګورئ چې په دې ADP کې مونږ له وزیر اعلی صاحب ډېر ښایسته ښایسته سکیمونه اچېلي دي. د ټولو نه غټه مطالبه زموږ د دیر د خلکو د اپر دیر چې ټوله اجتماعي مطالبه ده هغه دیر موټروی ده، او دیر موټروی زموږ دپاره د دې ضلعې د ترقۍ دپاره ریل کې هډي حیثیت لري. ولې چې تاسو ګورئ روډونه بند دي، نو په زمونږ په دې کې ټول نه غټ پراجیکټ چې دی د دې ضلع نه بلکې که دا ووایو لوړ دیر، اپر دیر، باجوړ، لوړ چترال، د ضلع دیر اپر، لوړ باجوړ، چترال اپر دیر، چترال لوړ، چترال اپر، او دا غینه والا چې د ګلګت پورې دا روټ د ټوریزم دپاره دی. لہذا الټرنیټ د سی پیک روټ دا ډیکلیئر کېدی شي. لہذا د ټولو نه غټ پروجیکټ زموږ ان شاء الله تعالی موټروی مونږ په امید یو چې په دې بجټ کې به ریفلیکټ شي. د هغې د ځمکې دپاره پیمنټ شوی دی جي، د کوم سروې شوی دی جي، الایمنټ شوی دی، هر څه شوي دي. د هغې سره سره چې زموږ بل غټ پروجیکټ چې دی هغه د خاګرام چوکیاتڼ د دریای پنجکوړه په لیفټ سایډ باندې یو نوی روډ زموږ کوشش دی چې موږ یو روډ واچولو چې شته روډ ډېر زیات کنجسټډ شو، ټریفک بلاکي، هر وخت کې بازارونه بلاکي، خلکو ته تکلیف دی، ټورستو ته تکلیف دی. د چترال لوړ اپر زموږ دیر ټوکوستان برول دی، ټولو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. نو انشاءالله تعالی زاهد جان صاحب دغه پروجیکټ به هم تاسو په دې را روان بجټ کې وګورئ. بیا چې د دیر ټاون دپاره چې زمونږ د دیر ټاون کله نه زمونږ یادېږي، دوه مسلې زمونږ ډېر اهم ایشوز دي چې هغه د دیر خلکو بار بار د هغې ډیمانډ کړی دی. نمبر 1 د دیر د ټاون دپاره صفا د څښو اوبه، او دویمه چې کوم دی چې د دیر هسپتال بهترین هسپتال جوړول. د تقریبا دومره به زه ویم زاهد جان صاحب تاسو لاړ شئ، تاسو د میډیا ملګري یې، د دیر د خاورې بچي یې، او زه به تاسو بوزم چې په دیر هسپتال کې موږ څه کړي دي. 43 ډاکټر زموږ راوستي دي، هلته ډایلیسس یونټ جوړ شوی دی، 7 ډایلیسس مشینان لګېدلي دي. اول ځل چې د دیر په هسپتال کې CCU ICU سټیټ اف د آرټ چې کوم دی ICU هغه که ستاسو خیال یې پروګرام چې کله شي نو خلکو ډېر اپریشیټ کړي مو، او چا تنقید هم کړی دی، خلکو به بالکل تنقید موږ ویلکم دواړه سایډ دا کېږي، او اپریسیشن د هغې پکار دی چې هغه غټ ایفرټ تاسو کړي. بالکل جي. د دې سره سره که نور هم داسې ناظرینو ته چې کوم نورې خوشخبریان ځکه چې الریډي د هغې سره ان شاء الله تعالی د هسپتال مزید دا اوس کیټګري بي هاسپټل دی، دا به کیټګري A ته موږ بوزو، او په دې کې به یو نوی بلاک جوړیږي چې هغه به 15 چته ملټي سټوري بلډینګ وي، او هغې کې چې کوم دی دا بالکل د مین هسپتال چې دا څومره وارډز، دا څومره یونټ دا به موږ بالکل یو دغه ته راوړو. د هسپتال له به یو نوی شکل ورکوو ان شاء الله تعالی. زما د دیر خلکو ته تاسو ته دا درخواست دی چې دعاګانې کوئ چې موږ د خپل
پراجیکټ کې کامیاب شو او د دیر د ټاون د صفا اوبو دپاره تقریبا د 1 ارب روپو پراجیکټ پر روان اډیپه کې را روان دی چې د دیر د سکو اوبو دا مسله به ان شاء الله تعالی راتلونکي 40-50 کالو دپاره دا به ختم شي 40-50 سال دپاره به کم سے کم سکو اوبه دا مسله به حل شي. که دې سره تاسو د سیاحت په حواله سره دا وکړئ ځکه چې دنیا نن روانه ده په سیاحت باندې په ټوریزم باندې او زمونږ اپر دیر خدای یو ډېره بهترین ایریا پیدا کړله چې ټول د سیاحت هر ځای سیاحت دی ټوریزم سپاټ دی. نو مخکې دا خبره موږ یو ځل ډسکس کړې وه نو که تازه ترین په هغې کې کوم اپډیټ سي نو هغه د ناظرینو سره زاهد جان صاحب د ټوریزم په مد کې بلکې زه خوشحاله دا چې زه اوس د لوارټن نه رالم او کوم خلک د پنجاب نه رالو و چې ډېر ښکلی روډ دی ډېر ښکلی علاقه ده ډېر ښکلی دغه دی په دیر کې دغه شوي وو په هوټلو کې ډېر ښه ښکلی دغه و یعنې ډېر زیات هغوی اپریشیټ کړه چې خلک یې کوآپریشن کوي دغه کوي او دلته خلک هم ښه دي د علاقې هم ښې دي نو داسې خلک راځي د پنجاب نه هم راځي سند نه هم راځي کراچۍ مختلف ځایونه وایي چې هغوی نور هم اټریکټ شي. د ټوریزم په مد کې زاهد جان صاحب زمونږ د ټول نه غټ ځای چې زموږ سره دی هغه کومراټ دی. کومراټ ته جي تقریبا د 11 ارب او تقریبا د 5 ارب 16-17 ارب روپو روډ تاسو به کتلی پرون نه بله ورځ د کلکوټ نه انورډ د ریسټ هاوس پورې دغه پیکج چې کوم دی دغه منظور شو. 4 ټورسټ سپاټس چې په هغه کې یو زخنه ده په هغه کې ډوډباز سر دی په هغه کې تاجکا ټاپ دی او په هغه کې شکلی ده. دې 4 ته زموږ روډونه منظور شوي دي او ډېر نږدې دی چې انشاءالله تعالی په هغې باندې به ټینډر ولګي. 4 سپاټس به موږ انشاءالله تعالی په دې کال کې دننه په هغه روډونو باندې کار شروع کړو. د هغې سره چې کوم دی په دې را روانه اډیپۍ کې به هم 4-5 موږ نور هم ټورسټ سپاټس یا ټوریزم پارټس چې کوم هغه کې دي ایکسپیکټ چې په هغه کې دی لورۍ ده په هغې کې چې کوم دی ډوډباسر ته موږ یو روډ او کومراټ ډیولپمنټ اتارټي نه دغه طرف نه کړی دی یو ورته دې طرف نه کړی دی چې ډوډباسر زموږ سره دیر ټاون ته دومره نږدې ځای دی بهترین ځای دی زموږ سره ډوډباسر چې موږ هغه زر تر زر هغه ډیولپ کړو او زر تر زر هلته ټوریزم فیسیلیټیز ورکړو. بیا به جي د دې سره به موږ په چوکي اتڼ په مقام باندې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړو چې هلته به 24 غنټې چې کوم دی ټوریزم ډپارټمنټ ډسټرکټ ایډمنسټریشن پولیس ډپارټمنټ دا به ناست دي کوم ټوریزم والا چې راځي هغوی به ګایډ کوي هغوی چې چېرته ځي هغوی ته به فیسیلیټیز ورکوو. په دې مد کې زه د دیر د خلکو که صفت ونه کړم دا به زیاتی چې تاسو کاته په مری کې خلک په واورو کې سټک شوي او د شپې څومره غټ 40-45 کسان مړه شو لیکن زموږ چې څومره خلک راغلي که په هوټلو کې ورته زګیندې میلاو شوی خلکو په کورونو کې راغلي لهذا ټوریزم فرینډلي علاقه ده ښایسته علاقه ده او په یو کال کې به دننه انشاءالله تعالی موږ د ټوریزم پروموشن دپاره بهترین کارونه کوو. ناظرین دا ایم پی اے انور خان صاحب و چې هغوی بالکل په تفصیلي سره هغه خبرې وکړلې چې کوم زمونږ خواهشات دي د خلکو او هغه مطالبې دي نو دا مطالبې الله دې کړي چې د کوم بیان کړلې دا په دې روان بجټ کې دا کېږي څه مخکې نه پلان وي په دې امید سره چې الله دې کړي چې دا ټولې مطالبې زمونږ د پسماندګۍ د ختمېدو یو شروعات کېدی شي او ګورو به چې یاره دا ایم پی ایس صاحب الله دې په دې کې کامیاب کړي زموږ د ټول قوم د دې سره په دې کې اتفاق دی اتحاد دی د بل پروګرام سره بیا تاسو سره حاضرېږو اوس راکړئ اجازه ته د الله په امان.